ته چې بې زبانه سره کم ظلم کېږي څاروو سره پارټونو ګرځوه ځغلوه داسې ګزار وله ورکوي په داسې راډ باندې د بجلۍ شالمه بې زبانه دی په شاټ باندې د خپل ځان د خوشحالولو دپاره د خپل غیرت د اوچتولو دپاره د خپلو نمبرو دپاره تا هغه څاروي له شاټ ورکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ظلم چې یو سړي چرته کې دی خر له دا مخ داغلی او خر له خر چې خر مردار دی په څاروو کې حرام دی په څاروو کې خدای کړی پیغمبر علیه السلام چې خر ولیده داسې نو وی چې لعن الله الذي وسمه الله دې هغه سړی تباه کي تباه کی چا چې د خر له تاغ ورکړی دی نو څوک چې څاروي له غویي له غوا له دا کم داغونه ورکوي دا کم ورکوي دا کم وله شاټونه ورکوي اوهو دی د پیغمبر پاک خیروالی دی هغه پیغمبر علیه السلام چې صحابه کرامو اور بل کړی پیغمبر علیه السلام پې ډېر خفه شو چې راغې نبي علیه السلام په دغه ځای کې نه اور بل شوی دی خوا کې دی پیغمبر علیه السلام وی بدو مکړو ظلم مکو میګولم کور روان کو اله دی خوا راځئ دا هم څه چلام خفه شو دا موږ چې زناورو سره څه کوو که چېرته کې مړم جنګوو بانګي جنګوو او هغه جنګ بیلي نو د یخپو نه یې ونیوې ځمکې نه یې رابغوي د یخپو نه یې ونیوې تا سره به هم الله دغسې وکړي د رب ذوالجلال دا څاروي د دې دپاره نه پیدا کړي صحیح حدیث کې را دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانه کې یو سړی په غوا باندې سور شوی پیغمبر علیه السلام به دا خبره زمانه ما نبی علیه السلام به دا خبر ابو بکر صدیق منی دا خبر فاروق منی وی هغې غوا ورته مخ راواړو ورته یې وی چې ما خلقنا لهذا موږ د دې کار دپاره نه یو پیدا شوي موږ د سورلی دپاره نه یو څاروي د دې کار نو خاغه خو د سورلی کارو نو دا د دې دپاره دی چې په راډونو باندې په شاټونو باندې او په دې سترګو کې وله مرچکې اچوه غویي له په سترګو کې مرچکې اچوي د دوړ دپاره د رټ د ګرځولو دپاره د منډې دپاره څه سندر مندر ورته وي څه نور څیزونه وي دا وله دې سترګه کې اچوي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو اوښ واله سړی لیدلی و چې اوښ له یې ګزار ورکو او په هغه اوښ باندې بار اچولی و پیغمبر علیه السلام ورته وی رحم به وکړه رحم په دې اوښ باندې رحم وکړه کمزوری دی بوج دې پې ډېر اچولی دی وخیمه دې ته وی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین پیغمبر علیه السلام وی اوښ سره زیاتې مه کوه نن زه او ته مسلمانانو د څاروو د مقابلې